ګرانو کتونکو سلامونه. دغه ویډیو دغه ویلاګ دا سره ضرور شیر کړئ د الله د رضا لپاره. څه پته لګي خو ستاسو په یو شیر سره د چا زړه ته دا ویډیو پروزي او هغې سره مدد وکړي. ګرانو کتونکو څو ورځې وړاندې په مردان کې یو بلاست شو د سلنډر او په هغې کې 36 کسان هغه په مکمله توګه باندې سوځېدلي وو. په هغې کې 4 کسه مړه شو او نن هم پکې یو ځوان مړ شو. ډاکټر عادل صاحب زما سره رابطه وکړله او چې کله یې ما ته تصویرونه ورسره ولېږل نو هغه وی چې یو انجکشن په 30 او 35,000 دی. نو څه په پېښور هسپتال کې مریضان داخل دي، څه په مردان کې داخل دي. هلته هم منډې وخو دلته هم منډې وخو او په لوډ سپیکرو باندې اعلان کوو چاندې غواړو. د ریاست خو دغه شانتې کار دی. د دې خلکو نه خو به تمه نه کې چې خبره کوو نو وي ته حکومت پسې خبرې کې. د دغه ځای ایم پی ایګان او ایم این ایګان کوي څه؟ په دې جلسو او په دې پلیکسونو خو لکونو کروړه روپۍ لګوي. نن ستا په کلي کې ستا په حلقه کې خلک په موټرو په ډاټسنو لوډ سپیکر تړلي دي او چاندې غواړي. ته دومره مدد او تعاون نشې کولی. نو ګرانو کتونکو دې کې 4 مړه شو، ماشومان پکې دي، لوی دا 4 چې کوم مړه شو د انتخایي غریبانان دي. حکومتي خلک راغلي بس هغوی لیکل کړي دي، لیکل کېږي. خو الله دې دغه مسافرو سره دغه شتمنو خلکو سره خو کړي. او زه هم خو د دې مسافرو دا پیسې په دې پښتونخوا کې ټیک ټاک ولګي، دونه پیسه رالیږي. بیا زموږ دې ریاست ته او دې خلکو ته ضرورت نشته، دومره رالیږي خو صحیح څیزې ته نه رسي. او چې کومه خبره منګه کوو نو داسې خلک چې هغه دغه بختانونه لګوي، تورونه لګوي. خو بیا ښه خلک هم ډېر شته. وی الله شته که نه؟ هر څه الله پاک ویني. یو کس له مې رشکه اغوستې وه او چې داسې راشي نو وړه ور یو شی مولا اخلو. وختي مې یو ګروپ اورېده، نا ګروپ کې داسې پوټه پوټه خبرې کولې. نو ما یې دا اوس نمک حرام آیته اوس وګوره شته شوې. زه دې وسیله جوړ شم، ما یو ځای ته ورسولې او بیا راسره جواز هم نشته که نه، دلیل هم نشي پیش کولی چې زه دا خبره په صحیح طریقه باندې پرسو کړم. نو چې لکه دا ولې یاره ما سره سلام نو کړی، زه یو ځای ته لاړم. انسان موډ هر وخت ټیک نه وي. څوک چې سره لاس میلاو دي کې بس موږ بیا په ذاتي اناتو کې اخته شو، بس بیا به تورونه لګو. دې ته وګوره چې زه یو تور لګوم نورو څونو غریبانانو ته. نن دلته کې خو هغه خبره ده چې سپي درنه غوږ وتښتو نو غوږ ته د سره نه ګوري او منډې وهي. زمونږ اوس قاب موږ په دې کې بلد شو، موږ خو ورو بس په ټیک ټاک څه وروي. دا خبره ده زمونږ ویډیوګانې خلک شیر کړي، مختلف کیپشن پکې ورکړي. زمونږ خو ساده کار دی، بس ویچو او چې کومه خبرې نه پې لیکو. بل ورځ یو غلطي شوې وه، یو ویډیو په هغه سټایل کې دغه کړه، په هغې کنځلو ته وګوره. هغه انتشاري ټولې والا موږ یو خبره کړې وه، دا هم صرف د دغه لنډو لپاړو په سټایل کې ویډیو کړې وه. مینز اوریجنل حقیقت وایم چې څه وي هغه پې بره لیکم. زه دا نه چې داسې یو جمله پې ولیکم چې یو خلک یې دا وګوري، نه، چې څه په ویډیو کې وي بس امداد کې اپیل تعاون کرے، یہ کرے وہ کرے، دغه پې لیکو. زمونږ خو هر څه په جار دی او ډاګیز دی. خو ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ دا 36 کسان دا سوځېدلي دي او دې وخت کې په مختلفو هسپتالونو کې دي. د چاندې اپیل کوي، د امداد اپیل کوي. په دې باندې یو نمبر دا د مولانا صاحب دی. د دې مولانا صاحب په دې نمبر باندې ایزي پیسه ده. دویم نمبر چې کوم دی نو دا د ډاکټر عادل صاحب دی. او دریم په بیا زمونږ اکاونټ نمبر دی. خو یو سړی و چې په بینک کې درلېږم والب خانه ته لاړ شه په خپله، نو زه به ځمه او ماله پکې یو 2-2.5 روپۍ د تیلو لپاره بیا رالیږې. نو چې زه لاړ شم نو هلته کې به مریضانو سره پریکټیکل انټرویو وکړم او میلاو به هم شم او هلته به مولانا صاحب له د کلي مشر له هغوی له دا پیسې ورکړم. او خو ډېر د هغوی نو دوی ته په ایزي پیسه ستاسو 500 روپۍ. دا 36 خلک دي او 4 پکې مړه شو. چې کوم مړه شو هغه انتخایي غریبانان دي. دا ویډیو سره ضرور شیر کړئ چې دا خلک نور په لوډ سپیکرو باندې چاندونه. اما ته ډاکټر صاحب وایي که نه وي بس پریشاني دا ده چې هلته کې په دغه کې پیسې په کار شي، په پېښور کې، دلته په مردان کې. او یار چې په 35,000 او په 30,000 یو انجکشن شي، دا کوم چې اوس وځي که نه، نو دې لپاره بیا دا دغه وي په کار چې دې لپاره سرکاري هسپتال کې سهولیات وي
خو نشته دی، نو بس اوس په څه کې ټکسونه دنیا د خدای ورکوو، نه راته اوبه صفا میلاویږي، تعلیم هم بد حال دی، دغه شانتې د صحت دا حال دی، او دا خلک چې کوم دی دا ستاسو د امداد منتظر دي، ضرور سره مدد